بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دی کله والدین وفات شي نو په وفات کېدلو نه بعد د دغې مور پلور د لمانځه او د روژې د کفارې اهتمام پکار دی چې ودراهم په د والد صاحب باندې په د مورکې باندې مې د بیمارۍ حالات تیر شو نو په دا بیمارۍ شو د ده نه لمانځي نه پوتې وي په دا بیمارۍ حالات شو د دې نه روژې پوتې وي یګي دا قدرمن د فورا حساب کول پکار دي ورته کښېنه پوښتنه وکړه اول دې خپل وصیت کړی وي چې کسه دره روژې دره لمانځي نه نه پوتې د یې کفاره ادا کړي که نه مطلب خپله داسې اندازه ولګوه یې اندازې مطابق مطلب کفاره پرې کړه قدرمن دی کله د هم فوتګي وشوله کله د هم غم دی خوښي دو د خپلې محلې چې کیم امام دی خپلې کلي علما دي دې نه پوښتنه کوه چې ودره مو ته څه کول پکار دي ویس مو ته خوښي سره مخامخ یې شریعت څه حکم دی غم سره مخامخ یې شریعت مو ته څه وایي څه وکړه قدرمن دی الله جل شانو د شریعت په دایره کښې دی نه الله د ژوند ورنصیب سپین مخه ولوي الله ته و په چګې سترګې ولوي دریم چې کله زه د شریعت مطهره مطابق ژوند تیر کړي که د خپل نفس مطابق د خپل خواهشات مطابق زه ته ژوند تیروي بیا قدرمن دی الله ته تر مخه وي دې وجه نن مکادو نن په خپل ځون باندې فکر نن په خپل ځون باندې ګاز شورول پکار دي زه سوره په یبه شو زره سوره په وچه بولي الله د متحدنک عمل توفیق نصیب کو الله د توست هدنک عمل توفیق